ګوره دې ویډیو کې مختلف خلکو چې کوم دی نو مختلف کمنټس کړي دي، مختلف خبرې کړي دي. چا په دې کې چې کوم دی نو هغه ته دعا کړې ده، چا پکې خیري کړي دي، چا دا ویلي چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو، چا ویل چې دی یاره یا کرامات نه مني یا دا نه مني یا هغه نه مني. نو هغه ټولې خبرې زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم او دا درته وایم چې د دې حقیقت څه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو یو اهمه ویډیو مې در سره راوړې ده، یو اهمه خبره مې در سره راوړې ده او دا ډېره زیاته ضروري ده او انتهایي ضروري را سره وګورئ او کتلې هم ډېرو خلکو تقریبا څه 90,000 ویورز چې کوم دی نو په هغې باندې راغلي دي او ډېرو زیاتو خلکو چې کوم دی نو هغه اپریشیټ کړې ده. خو هغې کې تاسو به وایئ چې دا د څه باره کې ویډیو ده. نو دا که تاسو سوچ وکئ نو تقریبا په روژه کې یو واقع شوې وه د مفتي منیر شاکر د هغه یو واقع شوې وه چې هغه په هغې کې چې کوم دی نو وفات شوی و. نو په هغې باندې ما یو ویډیو کړې وه او په هغه ویډیو کې چې کوم دی نو د هغې یو مولانا صاحب څه خبرې اترې کړې وې د مفتي منیر شاکر په باره کې او خاص کر د هغه د مرګ چې کوم حالت و او د هغه چې غسل ورکولو چې کوم حالت و د هغې په باره کې یو اهمې خبرې کړې وې. نو دا ویډیو تاسو زما سره وګورئ، د هغې نه بعد بیا زه تاسو سره دې باره کې خبرې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده چې پرون مازدیګر په مفتي منیر شاکر باندې خودکش حمله شوې وه او په هغې کې هغې چې کوم دی نو وفات شولو. خو د هغې د وفات نه بعد چې کوم دی نو خامخا هغې ته غسل ورکړلی کېدو او په هغې کې یو اهمه خبره چې کوم دی نو مخې ته راغلې وه چې د هغه د غسل په وخت کې چې کوم دی نو هغه سره کومه حادثه مخې ته راغلې وه او کومه خبره مخې ته راغلې وه نو هغه بالکل په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم هغه مکمل وګورئ. ډېره یو عجیب او غریب چې کوم دی نو هغه د کس بیان کړې ده. اوس والله اعلم حقیقت به درته معلوم وي چې په دې کې به څه حقیقت وي یا به پکې نه وي. خو ده دا خبره کړې ده چې مفتي منیر شاکر چې کوم دی نو هغه د شهادت په وخت کې په دغه شانتي حالات کې چې کوم دی نو هغه ما وکتلو. نو هغې دپاره تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا در سره مخکې په دې باندې خبرې کوم. بیګا مردی خانی کی چې کله ما غسل ورکولو پکې زیاته ما په خپل لاس پاک کو او کفن مې ورته ورکو. هغه ویډیو ما سره ده چې لا بل چا سره ما شیر کړې نه ده دې موبایل کې ده. د شهادت کو ته دقه شان چې څنګه په بیان کې نیوله او د الله د والي مسلې بیانول. اما دا انداز کې دا ګوتو داسې ولې د دا ویډیو په زه بیا تاسو سره شیر کوم به په کفن کې دا لاس داسې دی. ګوره دې ویډیو کې مختلف خلکو چې کوم دی نو مختلف کمنټس کړي دي، مختلف خبرې کړي دي. چا په دې کې چې کوم دی نو هغه ته دعا کړې ده، چا پکې خیري کړي دي، چا دا ویلي چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو، چا وویل چې دی یاره یا کرامات نه مني یا دا نه مني یا هغه نه مني. نو هغه ټولې خبرې زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم او دا درته وایم چې د دې حقیقت څه دی. ناظرینو تاسو دغه ویډیو وکتله چې په دې کې دغه مولانا صاحب چې کوم دی نو د مفتي منیر شاکر د هغه غسل چې کوم وخت و د هغه وخت یو خبره پکې ذکر کوي چې یاره هغه د شهادت دا ګوته چې کوم دی نو اوچته کړې وه. نو ناظرینو که تاسو سوچ وکئ دی مفتي منیر شاکر بیا ما ته ډېرو خلکو دا خبره مو کړله چې دا ویډیو تا هسې شیر کړې ده او دا چې کوم دی نو مه کوه او دا خو داسې او دا خو هغسې. خو چونکې د خلکو خبرو ته خو به نه ګوري، که څوک څه وایي خپل ځان ته به وایي. زمونږ صرف خپل عوام وروڼو هغه په دې څیزونو باندې خبرول ضروري دي. ده چې کوم دی نو دغه خبره کړې چې مفتي منیر شاکر دغه ټایم کې دا ګوته اوچته کړې وه او ده چې کوم دی نو د شهادت ګوته داسې نیغه کړې وه د غسل په وخت کې او دا ګواهي په مرګ په دوران کې مو ورکوله د وحدانیت. نو ګوره د وحدانیت ګواهي خو مونږ اوس په ژوند باندې ورکوو انشاءالله چې مرګ باندې به هر مسلمان چې کوم دی د الله د وحدانیت هغه ګواهي چې کوم دی نو هغه به ورکوي. ګوره که تاسو وګورئ ده به چې کوم دی نو کرامات د اولیاو به بالکل نه منل. اولیا څه کې دی ظالم بچي چې کوم دی نو پیغمبران نه منل نو اولیا پکې لا څوک دي. او اوس چې کوم دی نو د ده خلک راپاڅېد او د ده دپاره چې کوم دی نو هغه څیز ثابتوي چې کوم به هغه په ژوند کې نه منلو، کوم به چې کوم دی هغه ته به یې بد ویلو. نو یاد ساتئ ما چې کومه ویډیو کړې وه ډېرو خلکو پې باندې رد کړی دی او ډېرو خلکو چې کوم دی نو هغه خوښه کړې وه. نو هغه خلک چې چا خوښه کړې وه هغې هم چې کوم دی نو بس خپل سوچ لرلو په خپله نظریه باندې خوښه کړې وه.
او هغه خلکو چا چې بده منلې وه نو هغوی په خپل سوچ باندې په خپل ذهن باندې بده منلې وه. خو یو خبره درته په اخر کې کومه چې بس هغه لاړل د دنیا نه، نو حدیث مبارک کې راځي چې تاسو مړو ته چې کوم دی نو کنځل مه کوئ، مړي په بدو باندې مه ستایئ. بس د هغه د رب سره معامله وه، د الله سره معامله وه، څنګه معامله چې ورسره الله کوي هغه د هغه سره د الله خپله معامله وه. نو ټولو ناظرینو ته دغه یو ځل بیا دغه ویډیو مخې ته راوړله. کوشش وکړئ دا د خپلو ملګرو سره زیات نه زیات شیر کړئ، او که چېرته کې زموږ په دې چینل باندې نوي یئ نو دا ضرور د ځان سره سبسکرایب کړئ.